د بیهقي شریف په یو حدیث کې دی ان رجلا خرج یو سړی د خپل کور نه ووتو وامر امراته الا تخرج من بيتها او خزه ته حکم وکړ چې ګوره د کور نه بار خپل نه دی بالکل بنوزي او اتفاق داسې و وکانه ابوها فی اسفل الدار وکانت فی اعلاها دا خزه په بره کمره کې پاتې کېده بره کور کې او په لاندې طبقه کې د دې والد صاحب او هغه بیمار اور حدیث کې راځي چې هغه حالات د زنکدن شروع شو لور ته پته ولګېده فارسلت الى النبي عليه السلام فذكرت ذلك له نو دې زنانه ته خو چون کې د خاون حکم شو چې د کور نه ببر نوځي او الته والد صاحب بیمارو نو دې پیغام ولېګلو نبی عليه الصلاه والسلام ته چې د الله رسوله ماته دا خاوند د طرف نه اجازه نشته چې زه د کمرې نه بهر روزما خو زما والد صاحب بیمار دی ماته اجازه شته چې زه د والد صاحب تاسو لاله شم نبی علیہ السلام او فرمایل اطیعی زوجک د خپل خاوند د حکم اطاعت وکړه معنا نکور نه موزه دلته علماء لیکلي دي چې د مور او پلار نه زیات حق په خزه باندې د خپل خاوند دی دلته د خاوند حکم او د مور او پلار د پلار حق مو نبی علیہ السلام سو فرمایل چې د خپل خاوند اطاعت وکړه چې څنګه د حکم کړی دی او مکه شانته وکړه معنا مروزه د کور نه فمات ابوها والد صاحب وفات خبر وترالو فارسلت الى النبي عليه السلام بیا دې کس رولېګلو پیغام نبی عليه السلام ته چې حضرت زما والد صاحب وفات شو اوس حکم دی اوس ولت لشما نبی عليه السلام فرمایل اطیعي زوجک خپل خاوند د حکم اطاعت وکړه اوس پم د کور نه نوځي سو پورې د خاوند راغلی نه او تعالی اجازه نه درکړي نه کور نه ببار نوځي خو چونکې د خزه د پاره دا انتهایی سخت مرحله وا سخت ازمایښ والد صاحب وفات شو اجازت ملو نشو د خاوند حکم او بیا د نبی رسول الله تایید امرالو چې به د خاوند د حکم تابعداري ضروری ده بیا وفات شو دا غینه پس هغه زنانه صبر کوي نبی اسلام دا غي د دلجوړې د پاره چې دا اوس خوشاله هم شي نبی علیہ السلام فارسل الیه النبی علیہ السلام یو فرد رولګلو ورشد زنانه ته خبر ورکا ان الله قد غفر لابيها لطاعتها لزوجها دی بی تویا چې تا د خپل خاوند د حکم د دې اطاعت په وجه باندې الله رب العزت ستا د والد سره مغفرت وکړي ستا والد سره او بخلو چې ستا لور د خپل خاوند د حکم دومره اطاعت وکړو دومره تابعداري وکړه څومره لوی خیر دی د شریعت په یو حکم منلو کې چې یوې زنانه د خپل خاوند د خبره اهتمام وکړو وې منله دا غي په برکت سره الله دا غي د والد سره مغفرت نصیب خزو تبي حکم دی چې د خپل خاوندانو تابعداري شي نافرمانی ونه کی ځان له آخرت برباد کی